علامه ابن جوزی رحمت الله علیه یو کتاب جوړ کړی دی، دا کتاب نامه ده المنتظم فی تاریخ الامم. باغی کې یو واقعات ذکر کړی، حضرت موسی علیه السلام یو ورځ الله تعالی ته وویل الهی ارنی جلیسی فی الجنة، ما ته زما د جنت ملګری په دنیا کې وښیه. الله تعالی عز وجل موسی کلیم الله علیه السلام ته وفرمیل چې لاړ شه فلانۍ خاریې ته، هلته یو قصاب دی او هغه قصاب ستا ملګری بیا په جنت کې. موسی علیه السلام را روان شولو، هغه خاریې ته راغلی، هلته هغه قصاب پیدا کړي. قصاب لګیا دی او غوښې بیلوي، څه غوښې چې دی هغه یو طرف ته که او هغه یې کېښودله. موسی علیه السلام ورسره ناست دی. آخر چې قصاب د خپلې غوښې خرڅې کړلې او کور ته روانېده، نو حضرت موسی علیه السلام ته وویل یا جمیل الوجه، ای د ښایسته مخ خاونده، که ستا خوښه وي ته زما میلمه شه او ما سره لاړ شه. موسی علیه السلام ورته وویل چې سمه ده، زه به د سره لاړ شم او ستا میلمه به شم. نو دغه قصاب د ځانه سره غوښه راواخیسته او موسی علیه السلام یې د ځان ملګری راغلو کور ته. نو موسی علیه السلام خپله فرمایي دغه قصاب سړي دا غوښه وینځله او بیا یې په خپلو لاسونو باندې پخه کړله. چې کله یې غوښه پخه کړله، ما ورته کته یو زنبیل دی، یوه ټوکرۍ وه، په هغه ټوکرۍ کې ما ته څه نه ښکاره کېده، خو دغه سړي به یوه ګوله خپله کوله او دوه ګولې به و دې ټوکرۍ او زنبیل ته ور اچولې. خو زه ورباندې پویه نه شوم چې دی دا ټوکرۍ کې دې څوک چې هغه ته دا یوه لمړۍ ورکوي. نو په دې کې دروازه وډبېده او دغه قصاب سړی لاړې دروازې په طرف باندې. موسی علیه السلام فرمایي ما و دې ټوکرۍ او دې زنبیل ته د خپل سر ورپورته که، پکې ومې کته یو سپین ږیری سړی دی، یو ډېره زیاته بوډۍ ښځه ده چې د ډېر عمر خاوندان دي او تر دې پورې چې د مرغۍ د چیچانو په شانته دي او په بدن باندې بالکل ویښته هغه ښکاري لانه. او ما د ځانه سره وویله چې ګویا دا ته چې روټۍ ورکوله دا خو همدغه دي. خوله یې وخوځوله او په ما باندې ایمان راوړلو، په همدې کې چې دی ویې خندله او وفات شول. چې کله دا قصاب د دروازې نه راغلی، چې ویې کته ټوکرۍ ته زنبیل ته، په هغه کې د ده هغه مور او پلار ولو، هغه دواړه وفات شوي وو. نو ده وویله چې انت موسی رسول الله، چې ته موسی رسول الله د الله تعالی پیغمبر یې. موسی علیه السلام فرمایي ما و دې قصاب ته وویله تا ته څنګه پته ولګېده چې زه موسی رسول الله یم؟ ده ورته وویله چې ما ته داسې پته ولګېده چې زما دغه مور او دا پلار دا چې کم په ټوکرۍ کې دي، دا زما مور او زما پلار دي، د ډېر عمر خاوندان دي او دوی به دا دعا کوله الهه تر هغه وخته موږ ته مرګ مه راوله تر څو پورې چې موږ حضرت موسی علیه السلام لیدلی نه. نو د دوی هغه دعا الله تعالی قبوله کړې وه. دوی چې دا نن وفات شوي دي، نو ما ته پته ولګېده چې موسی علیه السلام تاسې. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا خو سمه ده، دا راته ووایه چې کله دې دا مور او دا پلار وفات کېده او د هغې نه بعد دوی دا شونډې داسې خوځولې، دا دوی څه وویله؟ وایي هغوی دا خبره کوله چې زما د مور او د پلار ډېر خدمت ما کړی دی او هغوی به زما دپاره یوه دعا کوله اللهم اجعله جلیس موسی فی الجنه، یا الله زما دا بچی او دا قصاب دا د حضرت موسی علیه السلام ملګری جوړ که په جنت کې. نو دا زما مور او د پلار چې د سنکدن په ټیم شونډې خوځولې دي، هغه زما دپاره دغه دعا کړې وه. حضرت موسی علیه السلام و دې ځوان ته وویل ابشر بذلک، ته په دې باندې زیری قبول که، الله تعالی جل جلاله ستا د دعا قبوله کړې ده او زیره لېږلی یم ته زما ملګری په جنت کې. نو مسلمانانو د مور او د پلار په خدمت باندې سړی مستحق د جنت ګرځي. د پلار سره احسان په وجه باندې انسان جنت ته داخلېدل. علامه قرطبي رحمت الله علیه التذکره یو کتاب دی، یو جلد، په هغه کې ذکر کړي چې کله د قیامت ورځ الله تعالی جل جلاله د انسانانو سره حساب او کتاب شروع کړي، په دې کې به یو انسان راوغواړي او هغه انسان سره چې کله حساب او کتاب الله تعالی کوي، نو د هغه انسان دا بدی او نیکی دا به دواړه سره برابر شي، دا تلې دواړو به سره برابر شي، نه به د بدي والا تله درنه وي او نه به د نیکۍ والا. په دې کې به یو ملایکه راشي، د هغه سره به یو پرچه وي، په هغه پرچه باندې به دا لیکل شوي چې ده به په دنیا کې د مور او پلار ته تکلیف رسولی په اف کلمې سره، یعنی اف به ورته ویلي، کوم چې قرآن کریم کې الله تعالی موږ منع کړي.
دا به په هغه پرچه لیکل شوي د ده د بدۍ په طرف باندې به واچوي او لحاظه د ده د بدۍ او ګناهونه به درانه شي او نیکي به کمه شي. نو الله تعالی جل جلاله فیصله وکړي چې ته دوزخي دوزخ ته لاړ شي. د سړی به الله تعالی ته وایي چې الله په ما باندې رحم وکړه. الله تعالی جل جلاله به ورته ووایي چې تا دا ګناهونه دا درانه دي او نیکۍ دي هغه سپکې شوې، نو عدل هم دا دی چې ته دوزخ په طرف باندې لاړ شي. په دې کې به دی ووایي چې اله العالمینه زه خو هسې دوزخ ته روان یم، زما د افلار هم ګناهونه کړي دي، د هغه په باره کې هم د جهنم فیصله کېدونکې ده. نو اله العالمینه زما د غفلار چې څومره ګناهونه دي او دی پې دوزخ ته روان دی، هغه ګناهونه هم پر ما باندې راواچوه او دی هغه جنت ته چې دی هغه ولېږه. الله تعالی جل جلاله به په ورځ د قیامت و دغه ځوان ته ووایي چې ای ځوانه په همدې وجه باندې ته روان شه او د خپل پلار تر لاس ونیسه او جنت ته لاړ شئ، صرف په دې چې دنیا کې د پلار خدمت نه دی کړی او په آخرت کې په خپل پلار باندې مهربانه شوې. نو د مور او د پلار خدمت او د هغوی سره ښه ژوند او سلوک کول دا انسان ته ډېره لویه ګټه ورکوي. یو حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رضا الله فی رضا الوالد و سخط الله فی سخط الوالد. د الله تعالی جل جلاله رضا د مور او د پلار په رضا کې ده او د الله تعالی عز وجل خفګان د مور او د پلار په خفګان کې دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی که څوک غواړي چې الله تعالی د ما نه راضي شي نو ده لره پکار دی چې د مور او د پلار خدمت کوي، د هغه سره ښه سلوک کوي او د هغه سره مینه او محبت کوي. په دې سره الله تعالی راضي کېږي د انسان. او که یو سړی غواړي چې الله تعالی د ما نه خفه شي نو علامه به دا وي چې دی به د مور او د پلار خدمت نه کوي او د مور او پلار سره به ښه سلوک نه کوي، مینه محبت به ورسره نه کوي. په دغه کارونه باندې الله تعالی جل جلاله د ده نه خپله خفه کېږي. نو هر سړی دا کوشش کوي یاره چې مان الله تعالی جل جلاله راضي شي. نو د الله تعالی د راضي کېدو یوه نښه او علامه دا ده چې ته د خپلې